ورکړي امامت ډاکټر صاحب بيزي کیو پر دې شونه کلیو دا ټول حالات په نظر نه تیر کړل ټول حالات ولیدل الحمدلله خلکو ډیر په کثیر تعداد سره تعاون وکړو د خوراک په شکل کې خو چونکې اوس بنیادي خبره دا ده چې لسو تنو کې چې دوه تنه د خوراک تعاون وکړي نو دا علاقې ته کافي کېږي چونکې دې طرفونو ته د خوراک ضرورت تقریبا پوره شوی دی خلکو ته خاص کر دا ګوکن دره چې د هلته اوس ډېر سخت ضرورت دی د خوراک د راشن او الحال د خلکو کورونه وړي دي د خلکو پردې وړي دي د خلکو لوښي وړي دي د خلکو بسترې وړي دي ښه خبره دا ده چې تاسو دا کومو خلکو چې د تعاون اراده ده د بار اصلاو دي یا زموږ د ذلي دي موقع ته د خپله باندې راشي خیر دی خو چې د نغدو پیسو په شکل کې تعاون وکړي نو دا به بهتر ځکوي چې چاته د پیزار ضرورت دی چاته د بسترو ضرورت دی چاته د کپړو ضرورت دی نو په دغه حواله باندې چې په نغدو پیسو په شکل کې تاسو تعاون وکړئ نو دا به ډېر بهتري بل یو اپیل مې دا دی چې ډېر اوس خلکو سامانونه د سیلاب راوړي دي یو ځای بل ځای د چا بسترې دي دا مالي غنیمت نه دی چې یو یې رالي وړي کور ته بل یې رالي کور ته وړي دا مالي غنیمت نه دی دا د هغه لاشونه چې په هسپتالونو کې پراته دي او خوږ وړونه دي دا د هغې خلکو یو امانت دی د خلکو حواس بې حواسه شوي دي خبرې ورسره نه کېږي داسې یو قیامت صغرا دی پې دا د خلکو امانت دی دا ته چې کوم څیز کور ته راوړې دا د چا درشل ده دا د چا د کور ورې راوړی دی اوبو راوړی دی دا امانت دی دا مالي غنیمت نه دی زما رایې دا ده چې تاسو د نقدو پیسو په شکل کې د علاقې خلکو سره رابطې وکئ په هره علاقه کې داسې نمایندګان مقرر کړلی شي او د هغې په لاس کې دا پیسې د متاثره خاندانونو ته حواله شي نو دا به ډېره بهترې جزاکم الله احسن الجزا